أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. سورة بني اسرائیل هغه شروع په هغې کې ذکر د څلورو خبرو چې کوم خلک دنیا کې هغه شرک مستمره کوي او د توحید نه انکار کوي، الله په دغه خلکو باندې عذاب راولي. دغه حصه د 55 پورې اطلاع په هغې کې دلیل عقلی نقلی او وحی ذکر شوی په دعوه باندې. پس د هغې نه د بني اسرائیلو واقعه ذکر شوي او پس د هغې نه ترغیب قرآن ته تخفیفات ذکر شوي، هدایت او گمراهی ذکر شوی. پس د هغې نه د یو عام قانون ذکر وشو. بیا وروسته د هغې نه د طالب دنیا او طالب آخرت ذکر شوی. پس د هغې نه مونږ ویلو د آیت نمبر 20 نواله په دې کې اخوا 3 خبرې ذکر کوي او چې هغه د 25 خبرو نه جوړ دی، چې په هغې کې 11 اوامر دي او 14 نواهي دي. 11 هغه کارونه دي چې هغه کول دي، 14 هغه کارونه دي چې د هغې نه ځان ساتل دي. نو په اولني آیات کې د اول نهي ذکر کړه چې تاسو د الله سره څوک شریک مه ګرځوئ. د شرک واقعي ذکر کړه چې تاسو د الله سره څوک شریک مه ګرځوئ، الله یوازې یو ګڼئ. بیا یې د 30 آیت نواله تر هغه 27 آیت پورې دغه ذکر شوی، خو تقریبا دا واقعه به ځي د 30 آیت پورې چې په دې کې ذکر دی د مخلوق سره احسان. نو په هغه احسان کې څه خبرې شوي وي، په هغې کې 6 نواهي ذکر شوي او 4 اوامر پکې ذکر شوي. بیګا د دې آیت متعلق وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربک چې دا موږ لګولي وه د والدینو سره. نو بعضې مفسرینو ذکر کړي دي چې هغه یې لګولی دی، بیا هغو په 2 طریقو باندې د آیت لګولی دی. بعضې وایي که تاسو مخ ګرځوئ 2 طریقې د هغې دي. یو دا چې یو سړی راشي ستانه خپل حق طلب کوي، ستانه خپل حق غواړي او هغه مخ ګرځئ، یا په تا پسې راځي او ته دې مخ ګرځې، ته دا بد ګڼې یا دې لرې کېږي. خو د دې وجې نه رحمة من ربک ترجوها چې ته د الله نه امید ساتي چې الله به زما څه تنخواه ده یا خسنی دی یا چاته مې پیسې دي قرضه ده هغه به راوځي. نو په دې نیت باندې دا خبره بده ګڼي چې دوی راشي، نو دوی د بیا وینا پکار ده قولا میسوره، وینا نرمه، چې هلکه ته خو راځې خو زما سره ستا پیسې دي یا ستا حق دی، زما دا سوچ دی مخې ته، زه د الله نه امید ساتم چې الله به دغه ماته میلاو کي. نو بس ستا حق به تاله درکمه او ستا حق به تا ته څه کمه حواله کمه. خو چې کله هغه ته هیر کړې نو تا هغه یادوه، ځکه ته یې په څه کې هیر کړې چې ستا ورته دغه خبره وکړه، هغه بس وي چې هلکه دته پیسې میلاو شي دی به راوړي. نو هغه به خپل ذهن کې هیر واغستې، خو ته یې به خپل ذهن کې یاد وساته چې هلکه دا سړی خو دا خبره مې ورته وکړه، بس لاړ واپس شو. خو د دې انسان دا سیز ورکول غواړي. یا مفسرینو ذکر کړي دي، تفسیر مظهری وسره دا نقطه ذکر کړي ده چې ته د الله نه امید ساتي، د الله نه تمه ساتي چې بس الله جل شانه ما ته دغه رزق مال پټې یا پیسې
دغه تنخواه میلاو شي نو بس زه به دته څه کوم دا واپس کومه. دویم مفسرین دا بله معنی ذکر کړې ده که چېرته تاسو د دوی نه مخ ګرځوئ چې تاسو په هغې باندې طلب کوئ رحمت د رب ستا چې امید ساتئ نو په دې کې دویمه خبره دا ده کله کله یو سړی بې انتهایي ښه سړی وي او لاسونه یې پراخه وي نو که ته مخ ګرځې نو مخ هغه وګرځو خو چې کله وخت پوره شي نو دته د پیسې څخه هغه حواله کا او هغه وله ورکا چې بس د ده سره ستا کوم حساب کتاب دی چې هغه ختم شي او دی ستا نه څه شي خلاص شي. یا دویمه خبره چې کله کله یو سړی یو څیز ورکوي خو څیز یو سړی یو له څیز ورکوي بل له څیز ورکوي بل له ورکوي خو چې کله دغه څیزونه ورکوي نو بس کله کله بله باندې داسې وخت راشي چې د دې انسان سره دغه اشیا ټول ختم شي دی به خپله کمزوری شي نو دغه کمزورتیا په وخت باندې دی د خلکو نه مخ ګرځوي ځکه حیا پکې د دې د وجې نه چې زما سره دا څیز نشته او دی راشي ما ته ودرېږي نو دله به زه څه ورکوم لکه مفتی نظام الدین شامیزی رحمه الله یو عالم واقعه ذکر کړې ده هغه به ډېر پراخه هر څه به ورکول نو چې کله به ورسره څه نه و داسې وخت به هم راتلو نو هغه به خپله دروازه به بنده کړه بندولی په دې وجه چې څوک راځي او زما نه طلب کوي او زما سره دا څیز نه وي نو دی به هم خفه کېږي او زه به هم خفه کېږم لہذا دروازه بند را بس دی ملاقات له نه راځي. یو عالم ذکر کړی وي د هغه ملاقات له موږ لاړو یو ورځ موږ ته ګیله وکړه چې مفتي صاحب موږ راځو بار بار ستاسو ملاقات له او تاسو دروازه بند دی نو هغه ورته وایي زما دغه طریقه ده خو چې کله زما سره په خپله سنه یو سړی زما دروازې ته راشي او د هغه طریقه دا چې د کور دروازه به هر ټایم کولا وه چې کله به ورسره څه بس هغه به یې خرڅ کول ورکول به نو خلک به راتلل له چا به د واده ضرورت و هغه له د چا څه ضرورت څه زره ټول ضرورتونه به پوره کول نو الله جل شانه هغه له مال ورکو د بل طرف نه هغه ته میلاوېدو نو هغه دغه خبره کوله زموږ دروازه بند دی زما سره بس صحیح نه نو زه ډېر دغه شمه چې الله بس نور راکړي دا خلک داسې بېنوا زما له کور روان دی نو ما په دغه وجه باندې خپله دروازه څه کوله بندوله. فقل لهم قولا میسورا که تاسو مخ ګرځوئ د دوی نه د پاره طلب کولو د رحمت د رب ستا چې امید لرئ فقل لهم نو وایه دوی ته قولا میسورا وینا نرمه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا او مگر زوی لاس خپل تړلی شوي د غاړې سره او مه پرانسئ لاسونه خپل په کل البسط په پوره پرانستوالي سره فتقعد نو ناس به پاتې شئ ملوما ملامته محصورا ستومانه خپیمانه. نو په دې کې یو بل قانون ذکر کوي قانون دا دی چې الله جل شانه تا ته مال درکړی دی نو بس په دې کې میانه روي کوه درمیانه چلیږه نه ډېر زیات نه ډېر کم داسې هم نه چې بس خپل لاسونه دې سټه تړلې بس خرچه کوې نه چې جیب ته یې نه ګوځوې نو جیب نه خو سراخېږي نه او چې دغه شانې تړلې ورکوې نه نو راضي به ورته نه تاله دې ورته والي. نو په دې آیت کې دا خبره ذکر کوي چې تاسو ورکړه کوئ بلکې د خپل مناسب دا نه چې دومره ورکوئ چې بیا محتاج نه بلکې دومره ورکول چې درمیانه وي میانه روي پکې وي ځکه حدیث کې راځي چې تاسو اعتدال کوئ څه مطلب تاسو گزاره کوئ تاسو چې گزارې ژوند تېروئ نو تاسو فقیران کېږئ نه غریبانان کېږئ به نه او دویم راځي چې کله تاسو گزاره کوئ یعنی نیم مال لګوئ نیم هغه څه کوئ دی مثلا مثال د دې داسې علما ذکر کوي یو سړی دی هغه د 2000 روپو جوړه اخلي او بل طرف ته به 1000 روپۍ هم دغه جوړه کېږي
نو پکار ده چې دی دا 1000 والا جوړوالی 2000 والا پرېږدي ځکه په دې باندې هم بدن پټېږي په هغې باندې هم پټېږي نو ده څه وکړه ګزاره یې وکړه او د هغه نیم مال یې څه کړو دا یې کېښودو نو ده ته به یو وخت یو ټایم راشي چې ده ته به پکار شي او دی به هغه خپل مال په دې ځای کې څه کړي استعمال کړي نو ده ته به پیدا ورکړي نو د دې وجې نه وه چې تاسو میانه روي کوئ ډېر زیاتوالی په مال کې مه کوئ چې بس بې حده بې درېغه یې لګې دا باید سړی بس مړه چې څه راځي زه یې لګومه الله تعالی عقل څوک درکړی درمیانه روي به کوې میانه حالي په ناسته پاسته کې بیا په سورې لقمان کې به راځي وقصد فی مشیک واغضض من صوتک چې تاسو په هر څه کې میانه روي یوازې په پیسو کې نه بلکې په هر کار کې میانه روي کوئ درمیانه حاله ژوند تېروئ د چا سره تعلق ساتئ میانه روي کوه د چا سره خپل کور کې تعلق میانه روي چې هر ځای کې اعتدال والا ژوند تېری بس هر څه به دې بیا صحیح پر هغې که هغه خوراک دی که څښاک دی که چلن دی که هر څه دی که پتلو کې دی که په کور کې دی نو چې په هر څه کې دې میانه روي کوله نو هر طرف ته به صحیح برابر وي یو عالم ذکر کړی دی ښکله د مردان طرف یا هغه په جومات کې به ورسره یو چاړ منګی غوندګي و خلکو به سره راوړل جو هغې ته بیا اچول کله به داسې وخت راغی بیا ته به څه میلاونه شول وی هغه به د دې منګي نه دا چرګ دا دغه اډوکې راویستل او د خپل نفس ته به یې دا تا خوړل بس په دې ګزاره کوه په دې وی په الله مې دې قسم چې تا دا خوړل دي نو د دې وجې نه خپل نفس ته به بیا حساب چې دا دومره شی تا وخوړل چې نن پکې کمه شو په هغې سره ګزاره کوه کمی کوه دومره زیات خو نه دی چې بس ته هر ټایم خوراک څښاک او بس خوله دې هر ټایم د خوراکونو نه صحیح څښایي نه ګزاره کوه میانه روي کوه او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ سورۃ توبه کې تیر شو منافق راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی زما لپاره دعا وکړه چې الله مال لاګي نبی علیه السلام وفرمایل چې زه ستا لپاره دعا کوم تعالی الله مال درکوي نو مال هم راکولی شي خو بلکې چې کم الله څه مقرر کړي بس په دې کم چې درکړي په هغې څه کوه ګزاره کوه یعنې میانه روي کوه بس چې الله څه درکړي یو ورځ میلاو شي په هغې شکر وباسه خوره ماسپښین میلاو شو شکر وباسه ماښام میلاو نه شو ګزاره وکړه ماسپښین د چرګ میلاو شو ماښام په هګو ګزاره وکړه ماسپښین هګۍ میلاو شي ماښام لږ سړی یو مړی به وخوره پیازو سره یې وخوره داسې کوپر نه دی چې بس هر ټایم چې دا به کور کې چرګ نه یې پخ کړی که چې غوښه دې نه یې راوړي چې بس کار نه کېږي نه نو ګزاره حاله ژوند تېروه نو په دې به دا نه چې بس ژوند به هم تېرېږي وخت به هم تېرېږي او حالات به هم برابر تېرېږي دغه شان د نبي علیه صلات وسلام باره کې راځي چې نبي علیه صلات وسلام له یو زنانه راغله وی د الله رسوله وی زما کور واله زما د خاوند کمیس نشته قمیص راکړه یو پیر راله بیا نبی علیه صلات وسلام خپل قمیص ورکو چې کله یې قمیص ورکو بلال رضی الله تعالی عنہ راغی دروازه وډبوله وی د الله رسوله د مانځه ټایم دی نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی زما سره خو قمیص نشته په بدن باندې مې الله جل شانه آیتونه راولېږل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا دا نه چې ستا سره دومره دي چې ټولې دې ورکړې په خپل سره بیا محتاجه شوې نه دومره هم نه چې دومره سره دي چې بینکونو کې پرتې دي او په پیټو کې سقا شول په غاړو باندې دومره پراته دي چې بس صرف ډول ډال دی نه دومره هم نه او دومره هم نه چې بس ته بل ته محتاج چې 100 روپۍ سره دي هغه دې ورکړې او بس بل ته اوس وایي چې مال یو 10 روپۍ راکړې زه یو ډوډۍ راواخلم کور ته ویسم نه بلکې میانه روي خپل ژوند هم تېر کا او د بل سره هم ښېګړه وکړه نو خپل وخت به دې هم پاس شي د بل هغه به هم څه شي پاس شي نو الله جل شانه دا آیت نازل کو یو روایت کې راځي جابر رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی زه به تا 3 لپې مال در کوم خو چې کله د بحرین نه مال راشي او بحرین ډېر مالدار اوس هم مالداره دی هغه ملک او نبی علیه السلام بیا یو پیره وفرمیل وی چا په ما باندې څه حق چې ورکم نو او که زه نه وم وروسته به زما نه بیا تاسو د ابوبکر نه زما مال غواړئ په دې کې اشاره شوه چې زما نه وروسته زما خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړو او د بحرین نه مال لاغې دا جابر رضی الله تعالی عنہ راغی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوی فرمایل وی دا الله رسول زما سره وعده کړو زه تعالی 3 لپې مال در کوم چې کله د بحرین نه مال لاغې هغه وی صحیح دا یو نکړه چې نه او صدر ثبوت زه دا بس د پیغمبر خبر او هغه بیا آمنا وسلمنا یو لپې ډک کړه هغه دی واچول وی دا پیسې دینار شمار کا چې دا څومره د دې بدل دو درکم چې کله هغه لپه خدا ابوبکر صدیق خو لپه وګنه نو هغه چې ورته واچول نو هغه 500 دینار ول او د هغې د
حساب کتاب چې وکړي نو تقریبا 170 تولې د هغې یو لاس نه چې بیا ولاقه شانتې دوله بینور نو 1500 دینار یې ول ورکړل نو بیا چې په 3 کې ځای ورکړي چې د 170 نه بیا څو راځي نو دومره مال الله جل شانه هغوی له څه کړه ورکړو نو دې آیت کې الله ذکر کوي چې تاسو بیخي ځان بخل هم مه ساتئ او بلکې دومره لاسونه مه ګولاوئ چې بل ته محتاج نو درمیانه ژوند تېروئ څه درمیانه کله به اګو ژوند کله غوښه کله چرګ کله بینډۍ کله ساګ نو ژوند به هم تېر شي هر ټایم خو چې اوس چې وړوکی د ماشوم د ماشوموالي نه به بوټۍ عادت کړلی لنډ بوټۍ نو بیا هغه ټول هر مجلس کې هم چغې وباسي ما له بوټۍ کور کې هم چغې وباسي نو بیا به کور کوی یاره ماشوم خو د چرګ نه بغیر څه نه خوري وایي څه چل وکړم نو څه چل وکړې خو بس بیا به دغه حال هوا دی چې بیا به قابو کولی نه شي نو کله کله به کور له صابه راوړی ښکلې پاخه کوي کله کله به یو شی بل شی نو په دې به ژوند تېرېږي زنانه به هم خوشحالي او چې کله مخکې واده شي چې کله موږ بیا باغونه ورته ښایو چې باغونه ورته وښایو چې بیا راشي باغونه یي نه چې ژوند تېرېږي چې مسله ګډوډ الله دې خیر راکړي ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر یقینا رب ستا ښه محصورا کې یو علماء یو څو معنی کړي دي یو د محصور معنی پیمانه کېدل او دویم د محصور معنی سره محتاجه کېدل او دریم معنی مفسرینو ذکر کړي ده چې هغه معنی الله خالق کېدل بیان القرآن والا ذکر کړي خالق کېدل د محتاجه معنی معرف القرآن شیخ ادریس کاندلوی رحم الله ذکر کړي ده او پیمانه کېدل دا په تفسیر مظهری کې دا معنی کړي د مفسر قاری ثناء الله پانی پت رحم الله ان ربک یقینا رب ستا یبسط الرزق پراخ رزق چاله چې وغواړي او یقدر او تنګي رب ستا چې پراخواله د رزق چاله چې وغواړي او تنګوي نو الله جل شانو انسان ته رزق ورکوي مخکې وي چې تاسو نه لاسونه تنګوئ او مې ډېر کولاوئ چې دا ځنه بل ته محتاج شئ دا نه چې په خپل لاسونه سټوئ چې د جیب نه سره وباسئ نه نو دلته اوس ذکر کوي چې دا رزق دا څوک ورکوي دا الله جل شانو ورکوي او الله جل شانو دې بندله خوراک څښاک هر څه ورکوي او د انسان په تقدیر کې چې څومره لیکلی شوي دی انسان ته به د تقدیر او اندازه میلاویږي د تقدیر نه سوا ما سوا چاته نه میلاویږي د دې وجې نه ډېر خلک دا مال او دنیا دا په نیکۍ او په عمل باندې نه ده چې یو سړی ډېر نیک او ډېر دیندار بس زړه سره به ډېر مال وي نه دنیا په تقدیر ده ځکه الله کافرو له ډېر مال دا ورکړو خو دنیا سلسله دا په عمل نه ده بلکې دا په تقدیر ده آخرت جنت دا په عمل نه او دا په نیکۍ باندې دی بلکې مال د دنیا به دا په تقدیر دی چې څومره ستا برخه الله لیکلې وه څومره ستا رزق و بس حقه به درکوي که ته هر څنګه پښتانه وایي چې په تندي کې دی نه نو بیا یې په تنګو کې مه ګوره بس بیا ځان ستړی کومه چې بس شپه کېږي او شپه ورځ یو زور اکثر د جمعې ورځ چوټۍ د جمعې پکې هم بعضې وایي نه مړه لاړ به شي ورته کرایي به وځي دا به وشي دا بس الله چې څه لیکلي به تا ته په عامه ورځ هم میلاوېږي جمعې خو چې تا له یو ورځ چوټۍ کوه خپل ژوند دا ښایسته کوه د دې وجې نه دا آیت په سورې رعد کې هم تېر شوی دی 26 نمبر آیت په روم کې هم تېر شوی 28 سپاره 37 کې او په عنکبوت 16 سپاره 62 کې او هلته ورسره لهو ذکر کړلی ای دا تنګوالی هم الله راولي دا پراخوالی هم الله راولي نو موږ سوچ څه دی هلکه تعالی الله پاک روزي درکړه یو ورځ د 1000 په ځای 15000 درکړي په دې باندې الله شکر ادا کړه کله کله تعالی د 500 په ځای 1500 روپۍ درکړي نو په دې هم شکر ادا کړه ځکه د رزق ورکول دا د الله په لاس کې دي د رزق اغستل د الله په لاس کې دي نو موږ بیا څه وایو چې کله یو ورځ 1500 جاړي وشي یا رشکې والا یا بل هر څوک چې هر څوک وي چې دی په دې کې داخل شي نو کله کله وایي هلکه چاره باندې تعویض وکړو مړه بس بیخي رانه هر څه ګډوډ کړلي نو هلکه دې ته سوچ وکړه پرون له 15000 درکړي جو د هغې نن شکر ادا کړه په هغه دې شکر ادا کړی الله پاک وایي لئن شکرتم لازیدنکم که تا شکر ادا کو زه به درله سیوا کړم او که ناشکري دې وکړه دا شته به درنه واخلم
نو تاله چې پرون 15,000 دیاړي یا دکانداري سره میلاو شو یا پرشکه کې په هر څه ګرده میلاو شو په هغې شکر وکړه که نن درته 500 میلاو شي بیا په هغې شکر وباسه ځکه دا تنګوالی او پراخوالی دا د الله په لاس کې دي دا د مخلوق په لاس کې نه دي نو موږ څه وایو هلکه پلان کې را باندې تعویضونه کړي چې بس بیا به تندی کار نه کوي تندی دې کار نه کوي دا خو ستا د تقدیر نه ایمان کړ شو د الله باندې ایمان نشته ځکه د قرآن صفا وایي ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء په چا باندې کله مال تنګی کول پراخوي نو چې پراخوالی او تنګوالی الله راولي نو مخلوق ته به یې څه نسبت شو بعضې پکې اکثر دا تعویضګر که نه دوم په دغه پسې ګرځي هلکه وایي مال یو تعویض وکړه چې دوکان کې مې برکت راشي او سبا کې قرآن نوي چې په المارو وکړي برکت به دې نه راځي چې ستاسو د قرآن دپاره 5 منټه ټایم نه قرآن اورېدلی نه او ویل نه نو په دې برکت یوازې نه راځي دا موږ نه منو چې موږ دا منو چې دا برکت کتاب دی خو په دې باندې عمل دی دا یې زده کول دی دا نه چې په داغ کې پروت 15 کاله دوړه پې پرتی کله کله یاسې هغه دوکان سبا کوي جوړول یو څو مچاړ مړک راشي زونه الله پرېږدي دوړه تېلا شوې برکت پې راځي نو برکت داسې په قرآن نه راځي برکت راځي په ویلو برکت په اورېدلو راځي برکت په زده کولو راځي په عمل جوړولو باندې راځي دې ته برکت ویل کېږي نو د دې وجې نه چې الله جل شانه انسان له مال ورکوي کله ډېر کله لږ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته افسوس دی په دې خبره باندې چې د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند وی موږ ته به په میاشتو باندې رزق نه میلاوېدو او زمونږ په کورونو کې به څلوېښت ورځې داسې اور نه وبل شوی موږ به کله په کجوره کله په اوبو کله په پوی باندې څه کړي ده ګزاره کړې ده او ډېر تنګوالی ډېر پراخوالی نه و بلکې کله به میلاو نه شوه هغه حدیث کې راځي که نه د عثمان رضی الله تعالی مبارک وی نبی علیه السلام یو پیر کور ته راغی عایشې رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل څه شتی وي نشته بیا راغی په درېیمه پې راغی نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پته لګېدل به چې په کور کې څه نشته راغلی او د عایشې ابۍ نه تپوس کړی هغه سامان راوړو عایشه رضی الله تعالی عنها وی نبي علیه الصلاة وسلام لوږه ورته لګېدل وی ما در څخه هر څه خور کړی بس هغه تیاري مې کړې وه چې نبي علیه السلام راغی دا چا راوړي دي وی ما ورته وی چې دا عثمان بس دا خوراک یې ونه کړو واپس روان شو چې واپس لاړو دعا یې وکړه وی الله ته د عثمان بلکې څومره ورځې لوږه تلل او بیا هم د هغې له پاسه نفل او الله ته دعا کول چې الله دې سړي زما سره ښېګړه وکړه الله د ده له جنت ورکړي دنه راضي شي او یو روایت کې راځي چې دومره دعا کړې وه چې سحر ته ورسېده او نبي علیه السلام خپل لاسونه نیولو نو په دې کې دې ته اشاره ده چې عایشه رضی الله تعالی عنها وایي څومره وخت موږ د رزق نه میلاو شي نو په دې کې دې طرف ته ترغیب دی چې رزق به کله وي کله به کمی کله به زیاتی نو موږ به په کورونو کې داسې نه وایو چې ستا کور ته راغلی یم جو بس څه ورځ مې ونه لیده نو څه جامې مې وانه غوستې نو څه خبرې دې راسره ونه کړې نو غریب سهار لاړ چې ماښام پورې بازار کې چغې وباسي ماښام راشي ستړی ستومانې ستا به څه خبره خو وکړي ته خو راشي د هغه خو لږ قدر وکړه که نه لږ عزت وله ورکړه اوبه وله راوړه جورابې دې وباسه څه خدمت یې وکړه پس د هغې نه چې دا رادنده شی نه چې کله به د بچي نه غوږ تاوې کله به هغه یو 2-3 څپېړې وایي چې هغه غریب هم قار شي عمر رضی الله تعالی عنہ د خو اولاد باره کې راځي عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی هغه ورته وایي ده به ما غوزار وکړو خپل پلار د شکایت به وکړو دا د مخکې آیت کې ده خو حدیث ثلاثي بس چې کله راغی چې عمر رضی الله تعالی عنہ خو ډېر سختو هغه بچی ووي یا بچی ورته چې په ده باندې هم زما سخت دی که نه هغه ورته زه چې لوی شی یم بس ما وی چې ګډې بېزې واخله او دغه ساعت ده خو چې کله دوی جنګ کوي نو لال ورته هغه اواز کو چې بیا نه قلارېږي نو بیا بس لوړ لاله دا کم چې خطرناک دی وه چې زه کور ناست وم بس وی زما دا مور پلار دی به زه روان شي وی زما دا پلار پې لږ تیز و ما دا لوړ لاغه دا سر مې عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل تا ورته دا طریقه ښوول وه ځکه یې خو تا له راپرېښود که نه که تا ورته ترغیب ورکړی دین دې ورته ښودلی او جدا لرګی به ستا سر له نه راپرېښول نو تا به ورته د دین تعلیم نو د دین دا معلومیږي چې الله جل شانه انسان ته کم رزق په دنیا کې ورکوي بس په دې باندې انسان له شکر پکار دی او چې کله تنګي راشي په هغې هم دی شکر وباسي نو دغه شانتې نه چې بس خاون یار ټیم راکې باسلی تا نن څه راوړلی او ټماټر دې رانه وړل او جدا چې سهار شي دومره غټ لیست یې ورته جوړ کړی که هغه سره یو ورځ
بازار کې مزدوري ونه شوه دغه ونه شول حالات تنګ دي بس ته ګزاره کوه خپل بچي ته کنټرول کوه او چې هغه راشي چې وایي نن خو سهار موږ دا نه وڅښلي او چې لاړ شي پر یادونه په ټول چم کې به وګرځي چې نن زه هم کردانه او نن زه هم کردانه او نن زه هم کردانه او نن زه هم کردانه خاوند چې راځي چې په ټوله ماله کې د هغه هر څه وړاو کړي نو دا د عایشې رضی الله تعالی عنها د صحابو ژوند دا زموږ دپاره سره دا عبرت دی چې موږ سیرت د نبی علیه السلام او د صحابیاتو سیرت وګورو چې هغوی څنګه ژوند تېر کړلی د خپل خاوندانو سره څنګه معاشره یې تېره کړله کله لږه کله ډېره بس په هغې باندې شکر کړی دی نو الله دې موږ او تاسو د شکر او د صبر توفیق راکړي